الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عزتمنو مسلمانانو څنګه چې مونږ تاسو ته معلومه ده چې انسان باندې د الله جل شانه احکامات او اطاعت او تابعداري دا لازمه ده. دغه شانتي په دوی باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري هم لازمه ده. دغه وجه ده چې الله جل شانه په قران کې په مختلفو ځایونو کې د الله د اطاعت نه وروسته د نبی علیہ السلام اطاعت مستقل ذکر کړی دی. الله رب العزت په قران کې فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول، یعنی د الله جل شانه اطاعت او بیا د شانتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د الله حکم منل او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم او طریقه باندې زندگی تیرول. بل ځکه الله فرمایي قل اطیعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بیا د شانتی څوک چې د الله جل شانه د رسول اطاعت نه کوي، د الله اطاعت نه کوي، نو الله جل شانه بیا د داسې کسانو سره محبت نه کوي. نو د نبی علیہ السلام اطاعت دا په انسان باندې لازم دی او واجب دی. څوک چې د پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړي، یعنی هغه خبر ومني، د هغه په طریقو زندگی تیر کړي، نو بهشکه الله جل شانه دا د الله جل شانه اطاعت دی. او څوک چې د الله جل شانه د رسول اطاعت نه کوي، د الله د رسول اطاعت نه کوي او د هغه د احکاماتو نه مني، د هغه سره زندگی نه تیر، نو گویا د الله اطاعت نه کوي. او څوک چې د الله اطاعت نه کوي د ښکارا گمراه دی. الله جل شانه فرمای د ښکارا گمراه دی، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ځان نه خبرې نه کوي، د ځان نه چې کوم دی احکامات نه بیانوي، بلکې د الله جل شانه نه په وحی کیږي او د الله احکامات بیانوي. او څوک چې د الله محبت غواړي، څوک چې دا وایي چې زه د الله سره محبت کوم، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الله فرمای نو الله جل شانه څوک چې زما د محبت دعوه کوي او محبت आवाज کوي، اعلان کوي، نو په دې باندې ضروری ده چې د نبی رسول الله والسلام محبت کوي. او ځکه چې د الله جل شانه محبت څوک حاصلول غواړي، نو الله بیا اعلان کوي چې ويغفر لكم ذنوبكم. الله جل شانه بخنه بدته زوکم بخنه بګو مدته، یعنی نبی رسول الله چې تاسو بخنه به وشي او تاسو ګناهونه معاف شي، ځکه چې الله غفور الرحیم ذات دی. زما عزتمند په دې دعوه کې بیا حاله چې کوم دی انسان کامیابی دي شي او سچ دی، او دې چې کوم دی نو په دې خپل وعده کې په دې خپل دعوه کې دې چې کوم دی نو سړي رښتونی چې څوک د نبی رسول الله اطاعت کوي او څوک چې د نبی رسول الله والسلام اطاعت نه کوي، نو دا کس بیا چې کوم دی گمراه دی، ځکه چې د الله جل شانه اطاعت نه کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت د جنت چې کوم دی د تلو ذریعہ ده. څوک چې د سردار جهان محمد صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري کوي، نو الله جل شانه به دی په جنت کې د انسان به الله جل شانه جنت ته داخل کی. ځکه چې د حدیث مبارکه کې څنګه راغلی دی چې الله جل رسول فرمای څوک چې جنت ته لاړ شي، زما امتیان چې کم دینو څوک جنت کې داخليږي او جنت کې يدخلون الجنه الا من ابى، مگر کسان چې انکار وکړي. صحابي ته پوښتنه کوي چې یا الله د الله رسوله دا څوک دي چې انکار وکړي، وچا چې زما اتباع وکړه د حلال جنت به جنت کې داخل شي، چا چې زما اتباع ونکړه د ما د سنت او پیروي ونکړه هغه جنت کې چې کم دینو نه داخليږي. زما عزتمندو حدیث مبارکه کې راځي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم من تمسک بسنتی دخل الجنه، چا چې زما د سنت مضبوط نیول او په هغه عمل وکړ هغه جنت کې داخل شو. قدرمنو باندې کې هیڅ شک او شوبه نشته چې دا حق او د کامیابی او جنت ته د تلو لار صرف او صرف دا ده چې انسان د اسلام په دې ښکارا دین باندې عمل وکړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي، ځکه په نورو لارو تلو سره انسان گمراه کیږي او د حق نه کوم دینو خطا کیږي. نبی رسول الله والسلام د دې د پوهې د پاره صحابو ته حدیث مبارکه کې راځي کرلی واهلی وی چې هاذا سبیل الله، دا د الله لار ده، او بیا چې کوم دین نه غکرلو ولې وی هاذا سبیل الله، دا د الله لار ده، او سره چې کوم دین نور یې طرف ته ګس طرف ته وړي کرلی واهلی او وی چې دا چې کوم دی هغه کرلی دی په دې باندې انسان د کوم دی شیطان ناس
سي او دغه کوم دی د الله د دین د لارې نه راخي. نو د نبی رسول الله والسلام مرګیتیا هم په دې باندې ملاویږي. سو کوی چې د نبی رسول الله والسلام مرګیتیا په جنت کې غواړم نو حدیث مبارکه کې راځي الله جل شانه وي د نبی رسول الله والسلام اتباع کول او د نبی اسلام د سنت او پیروي کول دا چې کوم دی نو په جنت کې د پیغمبر اسلام مرګیتیا ده. ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن والصالحين وحسن اولئك رفيقا. الله جل شانه وی دا بردی کسانو مرګري وي چې څوک د نبی رسول الله والسلام اتباع کوي د الله حکمونه مني. دغه شان د نبی رسول الله والسلام اتباع د عبادت او د قبلېدو یو ذریعہ ده. ځکه چې په کوم عمل کې د نبی رسول الله والسلام اتباع نه وي هغه الله جل شانه ته مقبول نه دي، هغه قبول نه دي. مسلم شریف کې حدیث دی نبی رسول الله فرمایي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چې کوم یو عمل چې کوم دین زما ده په هغه باندې حکم نه کړي او هغه انسان هغه عمل وکي نو دا چې کوم دین په هو رد دا به ته واپس کی. زما عزتمند اوس د الله جل شانه د رسول سره چې څوک محبت کوي او اتباع د نبی رسول الله والسلام کوي نو دا به الله جل شانه ورته نه غورځي. څنګه موږ تاسو ګورو په دنیا کې یو مور دا چې کوم دین نه برداشت کی چې د یو خپل بچی تصویر یا د هغه فوټو چې کوم دین دا ورته غورځوي. ځکه چې دا هغه تصور کوي چې دا بچي شکل صورت چې کوم دین د تصویر سره مشابهت لري هغه اور غرزول ته تیار نه وي. نو دغه شان دی الله جل شانه به د قیامت پر ورځ انسان د جهنم اور کیسینګ غورځوي. ځکه چې الله جل شانه د الله د محبوب سره د انسان محبت کوي د رسول الله سلام په شکل صورت کې او مشابهت لري د هغه چې کوم دي ظاهري اعمال هم د ظاهري شکل صورت او د شان دي باطینی هم د نبی رسول الله سره محبت دي. زما عزتمند نبی رسول الله والسلام یو ورځ صحابه سره ناستو نو عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله والسلام لاس مبارک نبی رسول الله والسلام نیولیو او دغه شانتي نور صحابه هم ناسونه نبی عمر رضی الله عنه چې یا نبی زره تاسو سره محبت کوم او د ټولو نزيات محبت کوم الا نفسي د خپل نفس نزيات کوم دینو نو کوم لکه خپل نفس پسې دویم نمبر تاسو نبی رسول الله ته کامل مؤمن انسان هغه پوری نشي کېدی چې ترسو پوری د خپل نفس نزيات هم ما سره محبت وکي چې د نبی رسول الله والسلام سره د خپل حدیث مبارک کې دي لا يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين بلکې د ټولو انسانانو نزيات محبت د نبی رسول والسلام سره چې د نبی رسول الله سره زیات محبت نو دا به کامل مؤمن وي. دغه شانتي چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ ته نبی رسول الله والسلام چې لا انت احب الی من كل شيء الا من نفسي دا چې نبی عمر رضی الله عنه الله جل رسول ته فرمایي چې لا والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. عمر رضی الله عنه فانه الان اذا الله رسول په الله مې قسم چې ما د خپل ځان نه زیات هم تاسو سره محبت دي. نو د عمر رضی الله تعالی عنہ خو به هر ټیم کې هغه به دا غوښتل چې د نبی رسول الله والسلام د وجود نه د اوخ کې دغه شانت د خولې ساس کیږي چې هغه د زما چې کوم دي سر قربان شي. خو لیکن د دې خبرې د بخوالي د پاره نبی عمر رضی الله عنه دا خبرو کې دي شي د خپل نفس په ما باندې زیات حقي چې کله ته دا چې کوم دین د الله رسول او فرمایل نو عمر رضی الله عنه قسم په الله اوس راته تاسو د خپل ځان نه هم ډیر زیات محبوبه. زما عزتمند د الله رسول سره محبت کول او د الله د رسول اتباع کول د الله محبت حاصلول دي او د الله محبت چې کله حاصل شي انسان ته بیا د الله جل شانه انعامات او لوی نعمتونه په د باندې راضي او بلکې ټول کارونه کې او خیر او برکت نو الله جل شانه مونږ ته د نبی رسول الله مکمل اتباع نصیب کی ظاهری او باطینی اعمالو کې الله جل شانه مونږ ته د نبی رسول الله والسلام د سنتو اتباع نصیب کی. حدیث مبارکه کې را دي وسوک چې د فساد په زمانه کې یو سنت راجم دي کې الله جل شانه رسول شهیدان افضل ثواب ورکړي. الله جل شانه په دې باندې عمل کول توفیق راکړي. ان شاء الله بیا وبسې آینده د صحابه چې کوم دینو د هغوی قربانې بیانو د هغوی د سنت سره محبت په ان شاء الله بیان